هغې باندې یو څو خبرې کول غواړم. اوس پورې چې کوم اطلاعات راځي نو نن هلته کې په بلو کې دا درې څلور ورځې مخکې چې کوم واقعات شوي کوم هلته کې چې دهشتګردۍ واقعات شوي د هغې خلاف یو پرامن احتجاج ښودل شوی چې کوم د ټولو تنظیمونو په مشترکه احتجاج و. په هغې احتجاج کې په زرګونو په تعداد کې خلک شریک شو. او سپینې جنډې یې نیولې وې، د امن مطالبه یې کوله. اوس پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو په هغې جلسې باندې او جلوس باندې فایرنګ شوي دي. په هغې کې د دوو کسانو د مرګ خبر دی. اوس پورې او څه 28 کسان چې دي هغه زخمیان هسپتال ته راغلي دي. زه د دې میټینګ په وساطت سره ریاست ته هم دا ویل غواړم، وفاقي حکومت ته هم دا ویل غواړم، صوبایي حکومت ته هم دا ویل غواړم چې مونږ نور دې ته تیار نه یو چې دا کمې لوبې زمونږ په خوره باندې اوسه پورې وشوې، دا کم طریقې سره چې د پښتنو وینه توی شوه او امن اوسه پورې رانغی. اپریشنونو نه مونږ په دې باندې تنګ یو او اپریشنونو باندې مونږ دې لپاره اعتراض کوو ځکه چې یو ورځ د اپریشن اعلان وشي زرګونو خلک چې دی هغه بې کوره شي، خپل کور پرېږدي، میاشت پسته د امن اعلان وشي او چې واپس خلک راشي نو بیا همغه خلک هلته کې ګرځي راګرځي. اوسه پورې په دې باندې پښتانه پوه نه شو او همدا سوال کوي چې دا څو اپریشن وشو، د هغې نتایج سر ووتل، مونږ ته هغه دې وښیلی شي. په دې حوالې سره دا زمونږ حق دی، دا د آئین پاکستان لاندې زمونږ بنیادي حق جوړیږي چې مونږ د ریاست د امن وغواړو. امن راکول د ریاست ذمہواری ده. په دې صورت کې که مونږ خپل حق له تپوس له احتجاج کوو او که په هغې باندې تشدد کیږي نو دا اس صورت کې مونږ ته قبول نه دی. مونږ د بلو خلکو سره دغه اظهار همدردۍ او اظهار یکجهتۍ هم خبره کوو او سره دا ریاست ته هم وایو او مرکزي او صوبایي حکومت ته هم وایو چې په دې په ځای چې تاسو یو بل سره سیاست کوئ، یو په یو باندې پوینټ سکورینګ کوي، بل په بل باندې پوینټ سکورینګ کوي. څوک وایي چې دا پارټي بین کومه، بل وایي چې زه فلانۍ روباسمه. دغه پرېږدی د عوامو طرف ته توجه ورکړئ چې کوم ذمہواری له تاسو هلته کې ناست دی هغه ذمہواري سرته ورسوئ. طرف ته روان دي. که وګورئ نو
سیاسی حالات رست رزه خرابی کی لګیا دي. او د دې ذمہوار چې دی هغه ریاست دی. د ریاست غلطی پالیسۍ دي. الیکشن نه مخکې د خلکو دا تمه وه چې صحیح الیکشن به وشي، شفاف الیکشن به وشي، او د هغې په نتیجه کې به سیاسي استحکام راشي او دا کم معاشي مشکلات چې دي د هغې نه ویستل لپاره به کوششونه شروع شي. خو بدقسمتیانه په خولې خو دا وویلی شو چې مونږ نور په سیاست کې زمونږ کار نشته، خو په حقیقت کې چې څه وشو هغه د قوم ته معلوم دی. او هر یو کس هره پارټي دا وایي چې دا تیر شوي انتخابات چې وو دا نه شفاف وو، نه منصفانه وو، او نه صحیح شوي دي. اوس خو سپریم کورټ هم په خپل فیصلې کې ووې چې الیکشن کمیشن جانبدار او غیر جانبدار نه و. نو زما خیال دی خبره نور هم ډېره زیاته واضح شوې ده. خو عزتمندو زه دلته کې دا ویل غواړم چې دا کم صورتحال جوړ دی که هغه معاشي صورتحال دی رست رزه ګرانۍ کې اضافه کېږي. او بیا د تیر بجټ کې خو چې څه وشو د هغې احساس به مونږ ته یو څو ورځو پسته کېږي. په هغې کې چې کومه ګراني راله زما خیال دا د پاکستان په تاریخ کې به داسې چتنی راغلی. بیا حیران دغې غټې پاټو ته و کاغه پیپلز پارټي ده او کاغه مسلم لیگ نواز دی او کاغه تحریک انصاف دی. درې واړه د خپل سیاست لپاره لګیا دي. د یو نه ما دا ودرېدل چې مونږ د عوامو مسایل حل کول غواړو، نه داسې اقدامات چې اوچت کړل چې مونږ دا ووایو چې او زه کوشش کوي لګیا دي. د عوامو نه خو قرباني غواړي، خو حکومتونه قرباني نه ورکوي، خپل اخراجات نه راکموي. د بیروکراسي د ملټري اسټابلیشمنټ کومې شاخرچیانې چې دي هغه رسته رزه سیوا کېږي. زه خو په دې حیران یم د دې م یو تحقیق پکار دی چې دا څومره جرنیلان ریټایر شي چې ریټایرمنټ نه پس تاره پتیان څنګه شي. دا دې قوم ته خیال پکار دی. دا آیا ستاسو زمونږ نه چې کوم ټیکس راغونډېږي دا د هغې په ذریعې دوی ته دا مراعات میلاویږي، په زرګونو ایکړې ځمکې میلاویږي، کمرشل پلاټونه میلاویږي. زمونږ چې کوم بیروکراسي ده په محلات کې اوسېږي. د دنیا سپر پاورز ته تاسو لاړ شئ، هغه ملکونه چې معاشي طور باندې ډېر مستحکم دي موږ نه، هلته کې تاسو ماته د یو د بیروکراسي افسر چې دی د هغه دومره غټ محلات راته وښایه، یا دومره ګاډي چې ورته ولاړي هغه راته وښایه، یا
په سلونو لیټر تیل او چې د میاشتې ملاویږي هغه دې راته وښایي یا فری بجلی دې راته وښایي دغه شانتې ججان صاحبان هم د چا نه کم نه دي 10 لکه تنخواه هره میاشت د ریټایرمنټ نه پسته پنشن هم 10 لکه میاشت ګاډي ورته بیل ملاویږي او حال یې دا دی چې هر کال په مقدمو کې نوره اضافه کیږي کمې نه راځي فیصلې د هغه خلکو غوزر کیږي چې چا سره اقتدار وي یا د چا اهمیت وي یا چې کم لاډلګان دي نه د هغوی خو فیصلې په هفتو کې او په ورځو کې کیږي خو د دې یو غریب چې دی د هغه فیصلې چې دي هغه کلونه اخلي او د هغې څه دغه نه روځي بیا دغه شانتې د ادارو په منځ کې هم چې داسې کم حالات روان دي کله چې د دې دوو ادارو ګډ جوړم شوی دی نو هغې ته ملک ته نقصان رسېدلی دی ځکه چې مارشل لاګانو له دوی بیا تحفظ ورکړی دی او اوس چې ټکروم دی نو هغې نه زمونږ دا خطره ده چې د هغې به هم نقصان دی ملک ته رارسېدی غریبانانو ته رارسي بیا دغه شانتې دا به مو وایو چې د 73 آئین که اصلي روح ته ګوره نو هغې کې د صوبو د خودمختارۍ خبرې دي خو په حقیقت کې موږ که وګورو نو دلته کې د یوې صوبې بالادستي ده هغه په دې معنی ده که هغوی غواړي او که نه غواړي چې یو ځای کې د قومي اسمبلۍ 53% سیټونه د یو صوبې سره او باقي 3 صوبې چې را یو ځای هم کې نو هغې ته نشي رسېدی که ته پښتون وزیر اعظم هم جوړ کې که ته بلوچ وزیر اعظم هم جوړ کې نو هغه به هغه دغه ته ګوري چې کوم ځای کې سیټونه زیات دي ځکه چې په اسمبلی کې د هغوی په ووټ باندې به هغه دغه کېږي د دې به هم حل روباسل غواړي د دې حل شته په دنیا کې دا سلسله چې څنګه روانه ده دا به بدلول غواړي اصلاحاتو ضرورت دی او اصلاحات داسې اصلاحات پکار دي چې هغې کې یو غریب هم بیا مطمئن وي چې او ما سره یو امیر سره یو کارخانهدار سره یو جاگیردار سره به یو شانتې برتاو کیږي علاوه په دې نظام باندې د خلکو بیا واپس اعتماد بحال کیږي دا اوس پورې چې کمې غلطۍ شوي دي د هغې نتیجه دا ده چې نن هر یو کس په خپل ځای باندې په ریاست باندې بد اعتماده شوی دی په دې کې د سیاسي پارټو هم غلطۍ شته سیاسي پارټو ته هم خاص کر د ملک دا غټې پارټۍ چې دي چې موقع میلاو شي نو بیا خپل مفادات ګوري د خپل ارد ګرد خلکو مفادات ګوري کم منشور چې ورکړي په الیکشن کې چې کومې وعدې کړي بیا په هغې باندې عمل نه وي اوس په سیاسي پارټو ته هم خپل رویې کې به تبدیلي راوستل وي هغوی به هم اوس چې کومه وعده کوي قوم سره نه هغه بیا سر ته رسوي نو هله به د قوم په اعتماد پیدا کېږي
عزتمندو مرګرو دلته کې د پټه په